بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. د دې د مخکې سره ربط دا دی، دا آیات نمبر دی 255 سوره بقره. چې د مخکې سره مخکې آیات کې یا ایها الذین آمنوا انفقوا راغی چې ایمان والو خرج کوي. دا خرج به څه دپاره کوو؟ دا د توحید دپاره چې په دنیا کې چې دی نو توحید قایم شي. او د هغې نه مخکې د قتال خبره شوه چې سړی انفاق کوي او قتال کوي او جهاد کوي په جان سره او په مال سره. دا به د دې دپاره کېږي چې په دنیا کې توحید قایم شي. دویم ربط یې دا دی والکافرون هم الظالمون. مخکې آیات په آخره کې دا تیر شو چې کافران نه دي، خاص دیو ظالمان دي. نو یې غټ ظلم دا دی چې سړی د توحید مسله چې دی نو هغه پټه کړي، د توحید نه انکار وکړي، د الله د یووالي نه انکار وکړي. نو غټ ظلم چې دی نو هغه دا دی. او چې سړی شرک وکړي او کفر وکړي نو دا غټ ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم. بیا د دې آیات نمونه مشهور نوم چې دی نو آیت الکرسی دی. دا په حدیث کې راغلی دی. آیت الکرسی مشهور نوم دی. دویم نوم چې دی نو د دې افضل الآیه فی القرآن، د ټولو نه افضل آیات په قرآن کې دا آیت الکرسی دی. افضل الآیه ورته ویلی شوی دی. دریم نمبر نوم یې دی سیدة آیت القرآن. سیدة آیت فی القرآن، د قرآن مجید د آیاتونو سردار دا آیات دی. او دریم نوم یې چې دی نو څلورم نوم یې اعظم الآیه، په قرآن کې د ټولو نه عظیم آیات هغه دا آیت الکرسی دی. او تاسو ته ما ویلو چې نبی علیہ السلام ابی ابن کعب نه تپوس وکړو چې کم آیات په قرآن کې ډېر عظیم دی. نو هغه ورته وویله چې ابی ابن کعب ډېر غټ قاری و د قرآن، اوچت صحابي و. نو هغه ورته وویله چې الله ورسول اعلم، الله او رسول چې دی نو هغه پوهېږي. بیا ورته نبی علیہ السلام وویله ویووایه ویو کم آیات په قرآن کې ډېر لوی دی. نو هغه ورته وویله آیت الکرسی چې دا ډېر عظیم آیات دی. او نبی علیہ السلام ول په دې سینه باندې دا سینه ولسی وټپوله و یا ابا المنذر و علم دې چې دنه مبارک شي. دې ته د الله رسول علم ویلی دی چې چا ته دا پته یو چې په قرآن کې عظیم آیات کم یو دی، دا هم علم دی. دغه شانته کې نبی علیہ السلام به امتحان اخیستو کنه، تپوس کوي د قرآن په باره کې. عمر رضی الله تعالی عنہ د حج په دوران کې په مینا کې دی او د کوپې نه خلک راغلی دی. او د کوپې په خلکو کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هم راغلی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ امتحان اخلي، نو تپوس کوي د کوپې د خلکو نه وای په قرآن کې د ټولو نه عظیم آیات کم یو دی. نو عبدالله ابن مسعود ناسو په یو ځای کې، نو خپل شاګرد ته وایي علقمه ته چې جواب ورکه، وای آیت الکرسی. بیا دې تپوس کوي په قرآن کې د ټولو نه جامع آیات کم یو دی. جامع ډېر جوړوالی چې پکې تاسو ته معلوم دی. ها نو بیا ورته علقمه وویل عبدالله بن مسعود ته وویل ورته ووایه ان الله یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي. دا ډېر جامع آیات دی. دا علماء چې د جمعې په خطبه کې وایو. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو وای په قرآن کې د ټولو نه د امید آیات کم یو دی.
عبد الله بن مسعود علقمه ته ویل او جواب ورکا ناغي وته و خو د بیا باغي جواب ورکو لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه من امید کیږي دا ډیر د امید آیات دی او بل ته پوسه وکوي په قران کې د ټولو نه د یری آیات کم یو دی د یری نو بیا وته عبد الله بن مسعود خپل شاګرد ته ویل چې وته وایا مَن يعمل سوءا يجز به چا چې یو غلط عمل وکړو هغه سزا به ورته ملاويږي چا چې یو ګناه یو کار وکړو د هغې سزا به ورته ملاوي دا ډېر د یری آیات دی نو دا صحابو به دا امتحان اخیستلو ښه نو دا پکې عظیم آیات دی نو موږ هم پکار ده چې د قرآن په باره کې کله ناکله سړی امتحان چې دی نو هغه اخلي بل موږ د دې اوقات ویلو چې په کم وخت کې به آیات الکرسي وی اوقات یې کم دي اول دا ده چې د فرض مانځه نه بعد څوک د فرض مانځه نه پس ویو لم یمنع من دخول الجنه الا الموت دی چې د جنت نه منې دی د هغې په منځ کې رکاوټ چې دی مرګ دی چې څنګه وله مرګ راغی ډایرک جنت ته رسېدلی دی شرط دا دی چې په دې باندې ایمانی او دا عقیده چې په دې کې کومه ذکر شو ده بل د شپې سړی وویو تاسو ته ما ویل ابو هریره رضی الله تعالی عنه به دا د شپې چې دی نو ویله او شیطان راتلو نو د هغې ورته بیا وویله چې دا آیات وایه زه بیا نشم راتلی په دې سره د انسان حفاظت کیږي ترمذي روایت کې راځي چې سحر او ماښام په اذکارو کې هم چې دی نو دا سړی ویلی شي د شیطان نه به محفوظ وي د هر قسم خطرونه به چې دی نو دا سړی محفوظ وي نو دا ډېر اوچت آیات دی ښه الله چې دی لا اله نشته دی بل اله بل معبود الا هو سوا د هغه نه دا یوه جمله شوه مونږ ویلو چې په دې کې لس جملې دي تفسیر قرطبي وایي په دې کې 50 کلمات دي 50 کلمې دي 50 برکتونه دي پکې او لس جملې دي پکې او اتلس ځای پکې د الله تعالی نوم راغلی دی په اسم ظاهر سره یا په ضمیر سره نو په دې کې الله یو الله راغی یو پکې الہ راغی دا صفت دی بل پکې هو راغی چې ضمیر دی درې نومونه پکې رااله الہ څه ته وایي الہ هغه ذات ته وایي چې خلق په حالت د مجبورۍ کې او په حالت د یره کې هغې ته رجوع کوي هغې ته आवाज کوي دې ته الہ وایو او مالک د نفع او د نقصان ته الہ وایو الہ وایي لایق د بندګۍ ته الہ وایي حقدار د بندګۍ ته الہ وایي چې لایق دی د محبتو چې د هغې سره د محبت وشي لایق دی د عاجزۍ چې هغې ته د عاجزي وشي لایق دی د تعظیم چې د هغې تعظیم دی وکړی شي د هغې مخې ته د سړی په ادب باندې ودرېږي او لایق دی د رکوع د سجدې چې هغې ته دی وشي ښه جی نو دا یوه جمله شوه الحی القیوم الحی همیشه ژوندی دی همیشه ژوندی دی نور معبودان چې دی په دنیا کې چا جوړ کړلي مشرکینو نو هغه پانی دی وره جوړ کړی شوي دي نو الله تعالی څنګه معبود دی داسې الہ دی چې همیشه ژوندی دی او الله تعالی له دا ژوند چا ورکړی نه دی دا ذاتي دی زما او ستا ژوند نه دی دا عطایي دی راکړی شوی دی دا به پانی کېږي دا به ختمیږي او الله نه ختمیږي همیشه ژوند دی نو دا دلیل هم شو که نه چې داسې الہ دی چې هغه همیشه ژوندی دی نو د هغې بندګي پکار ده د هغې سره محبت پکار دی د هغې ته عاجزي پکار ده د هغه تعظیم پکار دی هغه ته رکوع سجده پکار ده القیوم نظام چلوونکی دی یا قایم دی په هر شیز باندې په هر شیز باندې او د هغې د حالاتو نه چې دی نو خبر دی یا قایم دی په تدبیر د ټول مخلوقاتو باندې او د هغې په حفاظت باندې او منتظم او مدبر دی د کائناتو چې دا کائنات هغه را ټینګ کړلي او هغې چې دی نو چلیو هر څه چې په دې کائناتو کې کیږي
دا الله تعالی چې دین راټینګ کړل. او لا تاخذه ننسی اغلرا سینتون پرکالی ولا نوم او نه خوب. سینا پرکالی ته وایو، دا خوب ابتدایي حمله ته سینتون وایي. سینا د خوب ابتدایي حمله ته سینتون وایو. او ما ته پریشانی وایو چې هغه پسترګو باندې چې د نوراشي. او دویم نعاس ته، نعاس وایي چې دماغ چې د نو درانش. او دریم چې د نو هغه خوب د نوم دی چې زړه چې د نو وده شي، سړی بیهوش شي، د هیڅ نه خبرې. نو نه پې چې د نو ابتدایي حالت د خوب راځي او نه پې انتهایی راځي. نو په منځ کې خو هغه پې بالکل نه راځي. په ملایکو خوب نه راځي، په جنتیانو خوب نه راځي، په دې دنیا کې ډېر مخلوقات دي په هغې خوب نه راځي. نو په خالق باندې به څنګه خوب راشي؟ خوب مطلب غفلت و. په الله تعالی باندې غفلت، پرکالی او خوب دا چې دی نو نه راځي. هغه همیشه ژوندی دی. نو د داسې ذات عبادت پکار دی، د داسې ذات سره محبت پکار دی، داسې ذات ته عاجزي پکار ده. له د دې الله په اختیار کې ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي، که انسانان دي او که غیر انسانان، که ذوی العقول دي او که غیر ذوی العقول دي. د دې ټولو مالک څوک دی؟ الله تعالی دی. دا کائنات نه دي، دا د الله تعالی ملک دی. ملک الله ملک دی. او دې خبرې ته نه ګورې، دا څومره ساده دلیل دی چې د اوسه پورې په دې دنیا کې چا ونه ویله چې دا کائنات زما دي. دا څومره ساده دلیل دی چې اوسه پورې څومره غټ غټ خلک تېر شوي دي، زورورو سرکشه، چا اوسه پورې نه دی ویلي چې اسمان زما دی یا ځمکه زما ده. دا څومره ساده دلیل دی. نو دا ملک د چا دی؟ د الله تعالی دی. او تفسیر جلالین وی خلقا و ملکا و عبیدا. الله تعالی خالق دی چې پیدا کړی دی، و ملکا د الله تعالی ملک دی، و عبیدا د الله تعالی غلامان دی، بندگان دی. خو څوک بندگی کوي او څوک بندگی نه کوي. نو داسې ذات دی، ښه د داسې ذات عبادت پکار دی. من ذا الذی څوک دی هغه کس یشفع چې شپارس بو کې عنده د هغه په خوا کې الا باذنه مگر په اجازت د هغه. من ذا الذی څوک دی هغه کس، دا د قهر او د غصې خبره ده. ګوره قهر دی، زجر دی. څوک دی هغه کس؟ لکه د بار نه اوس یو سړی راشي او وایي چې څوک دی هغه کس. په دې کې دننه د الله تعالی نور صفات موجود دي. ګوره په دې کې دننه، په دې لفظ کې دننه الله قهار دی، جبار دی. څوک خواله نشي ورتلی. څوک شته چې الله ته ووایو د الله په خوا کې شفاعت وکړي. نو دا یره او زورنه ورکول مقصود دی. ښه څوک نشته. لکه آدم علیه السلام چې دی نو هغه هم نشي ویلی، خلک به په هغې پسې لاړ شي. هغه به وایي چې نن الله تعالی ډېر غوسه دی، دا کار زه نشم کولی چې الله ته شفاعت وکړم. خلک به په نوح علیه السلام پسې لاړ شي او داسې پسې راځه، نبي علیه السلام د به راشي. نو څوک شته؟ د قهر او د زورنې خبره ده. الله قهار دی، جبار دی. څوک نږدې نشي ورتلی. په دې کې دننه دا صفتونه دي. ښه او دا د مشرکینو یو تصور دی چې په اصل کې په هغې باندې رد دی. ګوره مشرکینو یو تصور و چې دا هغوی ویله وایي دا الله ته منات نه دي، دا کم معبودان چې موږ جوړ کړلي دا د الله نازولي دي. نازولي د الله تعالی څه دي؟ نازولي دي. او دا معبودان نه دي، دا به زموږ شفاعت کوي. د الله ته منات لکه مثال داسې دی لکه پلار دی یو بچي ته چې دی نو ګران دی. پلار د دا بچی نه دی، دا ګران دی. د دې پلار د دې بچی سره مینه ده. نو دا بچی چې دې پلار ته رسه شي شپارس وکړي، نو دا پلار د مینې نه مجبوره دی
دا د بچی دا خبره چې د نو منی نو مشرکین هم دا غلط تصور وای چې د دې معبودانو سره دا معبودان نه دي دا د الله نازولی دي د الله سره مینه ده یا الله مجبور دی نعوذ بالله او یا په الله باندې دا زورور دی نعوذ بالله دا د مشرکین تصور نه الله تعالی ویلا من ذا الذی یشفع عنده څوک دی هغه کس څوک نشته نو داسې شپارس نشته خام چې څوک یا په الله باندې زورور دی یا د الله تعالی د چا د مینې نه مجبور دی او یا د الله تعالی د چا سره مینه ده نو د هغې د وجې نه مجبور دی چې شپارس به کېږي الله تعالی وایي نشته دې څوک کس الا باذنه کې وس په اجازت سره شپارس شته دا به زموږ عقیده شفاعت شته خو الا باذنه شته ګوره او کم آیاتونو کې چې راځي لا شفاعت مخکې آیات کې تیر شوی نو هلته د مشرکینو چې کم تصور د شفاعتو هغه شفاعت نشته ګوره هؤلاء شفعاؤنا مشرکین ویل دا زموږ شفارسیان دي دا به موږ خلاصیو نو داسې شفاعت چې دی نو هغه نشته ګوره نور الا باذنه شفاعت هغه ګوره شته او څوک به کوي په اجازت د الله سره به کېږي ګوره شفاعتو الا باذنه کې اوس دنه د الله نور صفتونه دي ګوره الا باذنه کې الله مگر په اجازت د الله سره نو یو خو به الله تعالی کلام کوي په الا باذنه کې د الله دنه نور صفتونه دي الله تعالی به کلام کوي خبرې به کوي چاته به وایي چې الکه ته شفاعت کوه نو دا به کې د الله تعالی کلام شو بل په دې کې دنه الا باذنه کې بل صفت دا ده چې د الله رحمت او شفقت ته په مخلوق باندې مهرباني کوي کنه ځکه شفاعت وکړي او دریم پکې د الله صفت دا ده چې اکرام کوي د دې نیکانو بندگانو د پیغمبرانو اکرام یې کوي عزت ول الله ور کوي چې زئی تاسو شفاعت وکړي پیغمبران به کوي ملائک به شفاعت کوي نیکان او صالحان به کوي علما قاریان او حافظان به کوي شهیدان به کوي دا به شفاعت کوي خو الا باذنه ګوره او چې څوک یې کوي او د چا د پاره کېږي نو توحید والا به یې ګوره مؤمن د غیر مؤمن د پاره شفاعت نشي کولی او غیر مؤمن چې دی هغه هم شفاعت نشي کولی غیر مؤمن هم شفاعت نشي کولی او مؤمن د غیر مؤمن د پاره هم شفاعت نشي کولی دوانه طرف ته به توحید والی مسلمانان به یو او بیا موږ ویلو چې د شفاعت اته قسمونه دي ښه یو شفاعت دا ده یو شفاعت چې حساب کتاب به نه شروع کېږي نو نبی علیہ السلام به د عرش د لاندې سجده وکړي اوږده سجده به وکړي الله ته به شفاعت وکړي شپارس بیا به ورته الله تعالی وایي چې سر اوچت کا اوس شفاعت کوه او قبلیږي به د حساب دپاره به نبی علیہ السلام شفاعت کوي اولنی دا ده دویم دا ده د هغه خلکو دپاره به شفارس کېږي چې چا نیکۍ او بدۍ برابر شي د دیو شفاعت به کېږي نیکۍ او بدۍ برابر شي او دریم شفاعت هغه دی چې په کومو خلکو باندې د اور فیصله شو ده فیصله پې د اور شو ده خو جهنم ته داخل شو نه دي نو دا په شفاعت باندې بچ کړی شي او څلورم شفاعت دا ده چې الله تعالی به ډېر خلک بې حسابه جنت ته چې دی نو داخل کړي بې حسابه او پنځم شفاعت دا دی چې چا هم په کلمه ویله کلمه د هغوی دپاره به شفاعت کیږي شپږم شفاعت دا دی چې په جنت کې به د جنتیانو مرتبې چې دی نو اوچتې به شي اوم شفاعت دا دی د ابو طالب دپاره چې د ابو طالب په عذاب کې بس پکوالی راځي اور نه نشي راوتی خو دا خپې به په اور کې او د هغې نه به دماغ خوټ کېږي او د ابراهیم علیه السلام د پلار هغه د ابراهیم علیه السلام پلار هم د اور نه نشي راایستی خو ابراهیم علیه السلام به الله ته وایي چې تا زما سره واده کړو چې زه به تا د قیامت په ورځ نه شرمومه
د ابراهیم علیه السلام د پلار نه دینه به یو حیوان جوړ کی څوک به نه پیژني او دا به جهنم ته ورواچي ابراهیم علیه السلام به ډېر ګوري خو نه ویني او اتم شپارس دا ده چې کم خلق مؤمنان جهنم ته تللی دي او هغوی بالته سوي صرف د سجدې د اندامونه نه دي دا به روغي دا تندی او دا پوز او دا لاسونه او دا خپې او دا زنګنان نو دیو به راویستلی شي د جنت نه بهر به په یو نهر کې غوپه کړی شي پاک به کړی شي او بیا به چې جنت ته داخل شي دا شفاعت ده او په دې زموږ دا عقیده ده چې شفاعت شته بس ته دې پوری الله چې دی لا اله الا هو نشته دی لایق د بندګۍ الا هو سوا د اغنا الحي همیشه ژوند دی القیوم نظام چلون کې د کائناتو لا تاخذه ننسی اغلرا سنتن پر کالی ولا نوم او نخوب له د دی الله په اختیار کې ما اغس دی په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما اغس په الارض چې په ځمکه کې دي منزل الذي سوق د اکس یشپو چې شپارس بو کې انده داغه په خوا کې الا باذنه مگر په اجازه داغه باندې وای جی بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو یعلم الله پوی ده الله پویږي ما په هغه څه باندې بین ایدیهم چې مخې د خلکو دي الله پوی ده په هغه څه باندې چې د خلکو مخې ته څه دي و ما په هغه څه باندې خلفهم چې وروستو د دیونه دي نو دا د الله تعالی علم ده دا بل صفت ده د الله تعالی دې ته صفت ثبوتیه ویو چې په دې کې اثبات د علم محیط ته د علم محیط او دا د دې مخکینی جملې د پاره منزل الذي يشفع عنده الا باذنه دا غي د پاره علت ته چې نور مخلوق بغیر د اذن نه د الله د اجازت نه بغیر شفاعت نشي کوله نو الله تعالی په دې باندې عالم دی په دې باندې پوهه دی په هغه چا باندې چې څوک د شفاعت حق لري او څوک د شفاعت حق چې دی نو هغه نه لري د مجاهد امام مجاهد معنی دا ده چې ما بین ایدیهم نه مراد د دنیا امور دي د دنیا امور او د وما خلفهم نه د آخرت امور چې د مراد دي الله تعالی پوهه ده په دنیا کې په دنیا په دي امور باندې وما خلفهم او په هغه څه باندې الله پوهه ده چې مخې ته په آخرت کې چې د نور روان دي او د زحاق او د قلبی د قول ترجمه د دې د برعکس ده ما بین ایدیهم هغه چې د خلکو مخې ته دي یعنی آخرت ته وما خلفهم او هغه چې د خلکو نه وروسته دي په دنیا کې دي هغه د دې برعکس ترجمه کوي او یا چا په کې دا ترجمه هم کړله ما بین ایدیهم نه مراد محسوسات دي چې د خلکو مخې ته دي په دنیا کې چې سم محسوسه یو په حواس سره چې دنو محسوسیږي الله تعالی په دې باندې معلم دی او د وما خلفهم نه مراد معقولات دي معقولات چې هغه نه محسوسیږي لکه علم شو لکه اعمال شو دا خبرې شوې دا چې کوم انسانانو سویل دي سیکړې دي او انسان ته نه محسوسیږي الله تعالی په دې باندې چې دنه پوهه ده او یا دا معنی کو چې الله تعالی عالم دی په انسانانو چې د انسانانو مخ کې دي او وروستو دي د دیو د اعمالونه یعنی په دنیا کې د اعمال انسان کوي الله په دې عالم دی او پس د مرګ چې د انسان سپریخي دي
الله پاغي عالم دی. لکه صدقه جاریه پریخي ده الله پاغیم پوی دی، یا د ګناه یو کار کړی دی او هغه پریخي دی او هغه پس روان دی، نو الله تعالی په دې باندې عالم دی. مطلب دا شو چې شفاعت په پټو سترګو باندې نه کیږي. شفاعت به د هغه چا دپاره کیږي په هغې باندې الله تعالی علیم دی. د دې مخکې جملې سره تعلق دی. او دا مطلب هم دی چې الله تعالی د انسانانو په اول او په آخر باندې علیم دی. د مخکې وروستو نه الله تعالی د دې هر څه نه چې دی نو الله خبر دی. خجی ولا یحیطون بشیء من علمه، او نشي راګیرولی دیو دا مخلوق بشیء هیڅ یو شی من علمه د معلوماتو د الله نه الا بما شاء مگر هغه څه چې الله وغواړي. او تفسیر جلالین وی لا یعلمون شیئا من معلوماته، دا مخلوق نه لري دا د الله تعالی د معلوماتو نه څه شی نشي راګیرولی، په هغې احاطه نشي کولی. دا الله علم چې دی نو هغه محیط دی، او د مخلوق سره چې دی نو علم محیط نشته. مخلوقاتو کم علم چې دی دا محدود دی، محدود. او د الله تعالی علم محیط دی لا محدود دی. امام قرطبی دلته نقل کوي چې کله موسی علیه السلام سوره کهف کې چې راځي او خضر علیه السلام لاړه په کشتۍ کې روان دي، په دې واقعې کې ډېر غټ سبق پروت دی. ګوره موسی علیه السلام نه دی، درجه اوچته ده، او د خضر علیه السلام درجه ګوره د موسی علیه السلام نه لاندې ده. او موسی علیه السلام په هغې پسې ځي د هغې نه علم طلب کوي، علم تې زده کوي، حالانکې درجه خو د موسی علیه السلام اوچته ده، او هر څه چې دی نو پرېږدي او ځي د علم دپاره. نو موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په کشتۍ کې ناست دي، نو یو چنچڼ راله، یو مرغۍ راله، په دې کشتۍ باندې کېناستله او د دې سمندر نه یو ګوټ اوبه چې دی نو راواغېستلې، یو څاڅکې اوبې وڅښلې. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ویو وایي زما او ستا علم دقومره دی، څومره چې دی مرغۍ د سمندر نه چې دی نو اوبه راوچتې کړې، او نور دا سمندر نه دی چې ښکار یم نه اوس کناره هم نشته، دا د الله تعالی علم دی. زما او ستا علم چې دی نو ډېر کم دی، علم چې دی نو د الله سره دی. د الله علم چې دی دا د هغې ذاتي دی، چا وله ورکړی نه دی. او د مخلوق سره چې کم علم دی دا وله ورکړی شوی دی، او دا محدود دی، دا ډېر لږ دی. او په دې کې ردم دی په شرک په العلم. په مخلوقاتو کې هیڅ څوک نشته چې د هغې سره علم محیطي او علم بکل شی علم لري. په مخلوقاتو کې څوک داسې نشته، ګوره نه انس دی او نه جنس دی، نه پیریش دی او نه چې دی نو بل څه شی شته د هغې سره علم محیطي. نه د پیغمبر سره شته، نه د ملائک سره شته، نه د اولیاءو سره شته. علم محیط او علم بکل شی دا صرف د الله سره دی. او انسانان نه دی په علم کې الله ته چې دی نو محتاج دي، او د ټول مخلوقاتو علم هغه محدود دی. الا بما شاء مگر هغه څه چې الله وغواړي نو چاته د هغې نه زده کړي، لږ غونته کړي، په لږ غونته کې مقدار کې الله تعالی چاله ورکړي. پیغمبر له ورکړي، یا سړی د عقل په ذریعه باندې یوه خبره چې دی نو معلومه کړي، دا مو ته الله تعالی په دې ذهن کې د دماغو کې ورچیلي. نو د الله تعالی په علم څوک احاطه نشي کولی. دغه پکې بل صفت دی ولا یحیطون بشیء من علمه کې د الله تعالی چې مخلوق هغه ته محتاج دی په علم کې، او د الله په علم باندې څوک ګیره نشي کولی.
وسع کرسیه السماوات والارض پراخه د کرسی د الله تعالی اسمانونو او ځمکې ته. د دې دوه درې ترجمې دي، دوه درې تفسیرونه د دې شو دي. وایي د کرسی نه یوه معنی دا ده چې د دې نه علم مراد دی. د کرسی نه علم مراد دی. د الله تعالی علم په ځمکې او په اسمانونو باندې چې دی نو راخور دی، دې ته پراخه دی. ځکه وایي کراسه نه ده، کاپۍ ته وایو کراسه. د کاپۍ وایي علم چې دی نو راګیر کړی. خو دا تفسیر جایز دی خو غوره نه دی، ځکه چې د علم خبره خو مخکې وشوه که نه. دویم تفسیر چې دی نو هغه چا دا ویلی دی چې د دې نه مراد عرش دی. عرش او کرسی یو شی دی. نو دا هم کمزوری تفسیر دی. او دریم تفسیر دا دی چې د کرسی نه مراد بادشاهي ده، حکومت او سلطنت دی. نو دا تفسیر هم پکې چا کړی دی، خو غوره تفسیر چې دی نو هغه څه شی دی، د کرسی نه مطلب څه دی. نو که دلته موږ دا یوه معنی او بله معنی کوو، نو په احادیثو کې خو د کرسی ذکر راغلی دی، بیا به د هغې سره څه کوې چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې د الله تعالی کرسی شته. داسې کرسی نه دا ما او تا چې پکې کینو، خو ما یلیق بشانه، څنګه چې د الله د شان سره چې دی نو ښایي. او دا وا اسمانونو د کائنات د کرسی په مقابله کې داسې دي لکه په صحرا کې چې یو بنګړی پروت دی، دومره واړه دي د کائنات د کرسی په مقابله کې. او دغه شان کې بیا عرش چې دی، عرش چې دی نو بیا ډېر غټ دی د کرسی نه. بیا دا کرسی داسې ده د عرش په مقابله کې لکه په صحرا کې چې یو بنګړی پروت دی. او صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ویلی دي چې د دې اول اسمان ته نه دی، دې ته 1500 کاله مزل دی، 1500 کاله. بیا د دې نه بل اسمان ته دومره مزل دی، بیا د دې اووم اسمان ته هم دقومره مزل دی. بیا د دې نه پاسه چې دی نو جنتونه دي، د جنتونو د پاسه کرسی ده، او د کرسی د پاسه چې دی نو بیا عرش دی، او بیا د هغې نه بره چې دی نو الله دی. د دې دا مخلوقات دي، د دې مخلوقاتو نه د پاسه الله دی. کرسی هم مخلوق ته یو جسم دی. او ابن عباس، عبدالله ابن عباس ترجمه د کرسی کوي چې موضع القدمین، د قدمونو ځای دی، د قدم ځای دی. لکه عرش ته چې دی نو یو پړوی ده، عرش ته چې دی نو د خطو لار ده. کیفیت یې موږ ته نه دی معلومه چې کیفیت به څنګه یو، ځکه هغومره علم چې دی نو زموږ سره نشته. خو دا د متشابهاتو نه دي، ښه په دې څوک نه پوهېږي. کرسی شته څنګه چې د الله د شان سره چې دی نو ښایي. د الله کرسی شته. زموږ دا علم دومره محدود ده چې دا دې اسمانونو ته نه دی رسېدلی، اولني اسمان ته نه دی رسېدلی. د مخلوقاتو علم و، د اسمانونو تذکره په قرآن کې کېږي. ساینس د اوسه پورې اسمان ته نه دی رسېدلی، او پاتې دا بیا دویم اسمان او دریم اسمان او بیا کرسی او بیا عرش و. دا د انسانانو په وس کې دا خبرې نه دي، دا خبرې عقل چې دی نو دا نه راخلي. نو کرسی ده او جسم یې شتی ښه. نو پراخه د کرسی د الله تعالی اسمانونو او ځمکې ته. ولا یعوده او نستړی کوي د الله لره حفظهما، حفاظت د دې دواړو. یا داسې وایه په الله نه درنیږي، حفاظت د دې دواړو، او نه په الله باندې ګران دی حفاظت د ځمکې او د اسمان. لکه یو سړی یو څه شی راټینګ کړی دی، یو سړی دی مثال په طور هغه یو شی راټینګ کړی دی، دا سړی ستړی کوي. الله تعالی قیوم دی، د کائنات چې دی نو رانیول دي.
خو الله تعالی نه ستړی کوي دې لره، نه په الله تعالی باندې دا ګران دی. نو سلبي صفت دی ښه د الله تعالی، دې ته سلبي صفت وایو چې د هغې نفي شوي نفي. ولا یعوده نه ستړی کوي الله لره حفظهما حفاظت د دې دواړو. نو یو بره دی یو لاندې دی، نو ځکه تثنیه صیغه راوړه حفظهما حفاظت د دې دواړو، چې یو اسمانونه دي او بله چې دی نو ځمکه ده. مطلب په دې کې نور صفات د نشته چې د الله تعالی طاقت دی، طاقت او قوت دی. د الله دومره طاقت او قوت دی چې دا کائنات روان کړلی او الله تعالی نه ستړی کوي. وهو العلی العظیم، او دغه الله ډیر اوچت دی په اعتبار د ذات سره. العظیم او ډیر لوی دی په اعتبار د عظمت شان سره. په ذات په لحاظ سره هم چې دی نو هغه اوچت دی، او دا عظیم په اعتبار د صفاتو سره چې دی نو هم ډیر اوچت شان دی. په دې کې دو صفات ثبوتیه د الله تعالی دي، دو صفات چې اوچت دی الله تعالی د سیزونو او د شرکاو نه اوچت دی. یو د اعلی معنی دا شو ده، دویم د اعلی العلی معنی دا ده چې اوچت دی په بادشاهۍ او سلطنت سره، د هغې بادشاهۍ ته څوک نشي رسېدی. او ابو حیان ویلی دي تفسیر بحر محیط والا چې اعلی په معنی اوچت دی د ټول مخلوق د پاسه دی. نور چې څومره مخلوقات دي چې دی نو هغه لاندې دي، ځمکه، اسمانونه، جنتونه، کرسی، عرش د دې د پاسه دی الله. نو ټول مخلوقات دي د دې د اوچت دی. العظیم قرطبي ویلی دی چې قدر او شرف یې چې دی نو اوچت دی، ډېر لوی دی. قدر او شرف چې خاوند د عظمت دی، چې هر شی چې دی نو د هغې نه ښکته دی، د هغې نه بره چې دی نو څه نشته، هر شی د هغې نه لاندې دی. او ابو حیان ویلی دی چې د هغې نه د الله تعالی نه بره چې دی نو اوچت څه شی چې دی نو هغه نشته. نو العلی او د ښکاره نومونه دي، خاص صفات دي، او العظیم دایم چې دی نو صفت دی. یو علو ذاتی ده، علو ذاتی ده چې په ذات په لحاظ سره د مخلوق د پاسه دی. بل علو چې دی نو هغه رتبی ده چې مرتبه چې دی نو هغه ډېره اوچته ده. او بل علو چې دی نو هغه قهري ده، علو قهري چې الله تعالی چې دی نو زورور دی، په هغې باندې څوک غلبه نشي حاصلولی، څوک د هغې خواله چې دی نو ورتلی نشي، په هغې څوک زورور کېدی نشي. علو قهري. نو دا ډېر صفات په دې کې چې دی نو ذکر شو. دا نومونه پکې حسابو نه مونږ ویلو، تفاسیر والا ویلو چې 18 نومونه پکې راغلي، څه په اسم ظاهر سره او څه په ضمیر سره. او زما خیال دی د دې نه ډېر دی پکې. الله یو شو، دا خو ذاتي نوم دی. الہ چې دی نو هغه دو شو. الحی القیوم څلور شو، دا ښکاره نومونه اول وایو. او بل پکې العلی العظیم شپږ شو، ښکاره نومونه پکې شپږ شو، ښکاره نومونه چې اسم ظاهر ورته وایي. اوس دې نورو ته ګوره، دا ټول حسابو. الله الہ دو شو، هو ضمیر الله ته راجع دی، دا درې شو. الحی څلور شو، القیوم پنځه شو. لا تأخذو سنتون دې ته سلبي وایي، نه پیښو ده، دا هم د الله صفت دی چې پر کالی پې نه راځي. د دې څه څو شو حساب وایي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه. لا تأخذو شپږ، ولا نوم اووه. له ما فی السماوات و ما فی الارض، په دې کې درې دنه صفتونه نور دي
چې د ازمکه او اسمانونو کې چې سری دا د الله دی، خلقا و ملکا و عبیدا، چې د الله تعالی پیدا کړلی، ملک د الله دی او غلامان او بندگان د الله دی. اتا نه لس شو منزل الذي يشفع عنده، څوک دی هغه کس چې سپارس به وکړي د الله په خوا کې. نه د قهر او د زورنې خبره ده، نو په دې کې دنه قهار او جبار راغی. 12 شو. الا باذنه کې 3 صفتونه نور رااله، کلام پکې راغی، د الله خبري، رحمت پکې راغی، او د نیکانو د انبیاو اکرام پکې راغی. 14 سوال 15 شو. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، په دې کې راغی علم بكل شیء، علم محیط پکې راغی. 14 شو. ولا یحیطون بشیء من علمه، په دې کې ټول مخلوق الله ته چې دن محتاج دی او د الله په علم باندې څوک احاطه نشي کولی. 18 شو. وسع کرسیه السماوات والارض، دا پکې بل راغی چې د الله تعالی کرسی دا پراخه د ځمکې او اسمانونو ته، یعنی هر څه چې دنو راګیر کړلی، که باچایي تی اخلي که علم تی اخلي. ولا یعوده، دا صفت سلبی ده، الله تعالی نه ستړی کوي. نو 18 شو. حفظهما، دا چې دنو د دې سره 18 شو که 19 شو؟ 19 شو. او وهو دام پکې راغی، ضمیر پکې راغی. او العالیو د دې سره 20 شو. او العظیمو د دې سره 21 شو. 22 شو. او په دې دغه کې اندهو کې زو ضمیر دی، دا 23 شو. باذنه کې بل ضمیر دی، 24 شو. نو دغه 24-25 نمونه پکې، دا زیات به یې خو پکې دومره نمونه پکې راغلي د الله تعالی. دا څومره عظیم آیات دی د قرآن، د آیاتونو چې دی نو سردار دی. د الله تعالی معرفت پکې بیان شوی دی. نو چې دا الله اوس تا وپېژندلو، د الله معرفت ته وپېژندلو، نو اوس برته انفاق کول اساني، د الله په لار کې خرج کول، اوس برته جهاد کول، قتال کول ته اساني. دا خلک ولې د الله دپاره یینې تویو، خو دا په زړه کې د الله معرفت هغه لوی شان چې دی نو ناسي. روجې نیول برته اساني، دومره داسې چې دی نو اوچت رب دی. داسې رب سره به چې دی نو محبت به رسوي، په زړه کې به یې ورسره محبت وي. داسې رب مخې ته به عاجزي کې، داسې رب مخې ته به رکوع کې، سجده به کې، انسان ته اعمال به اسانیږي. نو ځکه معرفت د الله تعالی راوړو چې مخکې د جهاد خبره وشوه، د انفاق خبره وشوه، او په هغې کې څه خبره راوړه؟ د الله د معرفت، چې الله ته وپېژنې نو بیا ورته دا کارونه چې دی نو آسان شي. ښه جي، ترجمې ته ګورئ د سره. الله الله چې دی لا اله الا هو، نشته بل لایق د بندګۍ، الا هو سوا د هغه نه، بل اله نشته، بل معبود نشته، بل لایق نشته چې د هغې سره د محبت وشي، بل معبود نشته چې د هغې ته تعظیم دی وشي، بل معبود نشته چې د هغې سره د محبت وشي، الا هو مگر دقه الله دی. الحیو داسې الله دی، الحیو همیشه ژوندی دی، القیوم کائناتو نظام چلونکی دی، مدبر او انتظام کوونکی دی د کائناتو. لا تأخذه ننسی هغه لره سنتون پرکالی ولا نوم او نه خوب. له ما فی السماوات، د دې الله دپاره ما هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي، و ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. من ذا الذي څوک دی هغه کس یشفعو چې شفارس به وکړي عنده د هغه په خوا کې، الا باذنه مگر په اجازت د هغه باندې. یعلمو پوهیږي ما په هغه څه باندې بین ایدیهم چې د خلکو مخې ته دي په دنیا کې، وما او په هغه څه باندې خلفهم چې د خلکو نه وروستو دي په آخرت کې. ولا یحیطون بشیء من علمه، او احاطه نشي کولی دا مخلوق په هیڅ یو شي باندې د معلوماتو د الله نه، الا بما شاء مگر هغه څه چې الله وغواړي، نو هغه لږ غونته کې چاته زده کړي.
وسع کرسیه السماوات والارض او پراخه د کرسی د الله تعالی اسمانونو زمکې ته ولا یعوده او نستړی که یغلره حفظهما حفاظت د دې دواړو وهو العلی دغه الله ډېر اوچت دی په اعتبار د ذات سره العظیم او ډېر لوی دی په اعتبار د عظمت شان سره وایي جی